بسم الله الرحمن الرحیم. نن به خبره کوو په نثار چرسي. پېښور والا چې کوم دی کم تیکې چې خرڅوي او نثار چرسي تیکه باندې مشهور دی، نو د هغه په باره کې به خبره کوو. زیاتره کسان وایي چې نثار چرسي چې کوم دی نو هغه سپین ږیری دی او هغه ولې انتظامي ونیو، د هغې ګرفتاري ولې وکړه. نن به په هغې خبره کوو. تاسو ته پته ده چې دغه کس چې کوم دی د نثار چرسي، نو د ده څونه عمر دی، 60-70 سال به د کاکا به عمر وي، او د ده چې دا کوم طریقه کار دی او د ده چې دا کوم کردار دی، د ده چې دا کومې خبرې دي، د ده چې دا کوم حرکتونه دي، نو د ټول نه مخکې خو دا د سره د پښتو ژبې، د پښتو کلچر، د پښتو کلتور نه ښایي چې دی دا کوم حرکتونه کوي. او بیا که زمونږ د مذهب مطابق وګورئ نو دا خو بالکل ګناه ده، یو غیر اخلاقي او یو نقصاني او یو د ګناه حرکتونه دي دا چې کوم کوي. تاسو ته په دې سایډ کې دا تصویر ښکاري، دا د نثار چرسي دا یو شارټ سکرین ما اخیستی دی، تاسو دا وګورئ. نو پوره ویډیو زه ځکه نشم لګولی چې هغه د پرایویسۍ مطابق نه ده د یوټیوب، او باقي تاسو د نثار چرسي د حالات وګورئ. نو دا د حرکتونه دي، دا د طریقه کار دی. اورېدلي مې چې په دویم ځل بیا ګرفتار کړی شو. نو زه خو وایم چې صرف ګرفتاري نه، دله ښه مستقل سزا پکار ده او دله ښه برابر داسې سزا پکار ده چې د آینده له بیا داسې حرکتونه نه کوي. ځکه چې دا حرکتونه چې کوم دي نو زموږ د مذهب سره سره، زموږ د پښتو د کلچر سره سره غیر اخلاقي، غیر قانوني دي او غلط دي. خو د هغې نه علاوه چې موږ وګورو نو دا زموږ د ملک یو ایمیج خرابېږي. د دې سره دا بارو ملکونو ته هم دا ویډیو ځي، بارو ملکونو والا یې هم ګوري، او دا دلته چې کوم خلک راځي نو دا ټول فارن کنټري والا دي، یورپ والا دي، یو ملک والا دي، بل دغه مختلفو ملکونو والا چې کوم خلک راځي او دوی دلته داسې چل کوي که نه، دا د ده چې کوم حرکتونه دي، د دغې حرکتونو په وجه زموږ د دې ملک ډېر یو خراب ایمیج بار ځي. موږ ټول له پکار دي چې موږ د خپل یو ملک داسې یو ایمیج جوړ کړو چې هغه بار ملک ته لاړ شي او خلک زموږ دپاره ښه ووایي، زموږ په دې ملک باندې ښه ووایي، زموږ په دې کلچر ښه ووایي، زموږ په دې خلکو باندې ښه ووایي. داسې نه چې بس هغې لاړ شي او زموږ د حرکتونه هغې هلته بیا مزاحیه ویډیوګانو کې شیر کوي، په موږ باندې مذاقونه کوي او موږ پسې دا بدې ردې او دا خبرې کوي چې یاره دا خلک خو چې کوم دي نو د دوی دونه سپین ږیري چې هغه د 80 کالو 80 کالو سره تعلق ساتي او هغه داسې حرکتونه کوي، داسې غیر اخلاقي، غیر قانوني حرکتونه کوي، نو دا بیا زموږ د ملک هم یو ایمیج خرابېږي، زموږ د پښتو د کلچر هم یو ایمیج خرابېږي، او زموږ چې کوم مذهب دین اسلام دی د هغې کې خو دا بالکل یو ناروا کار دی، یو ګناه کار دی، ځکه چې ته د بل چا او هغه د نامحرمو زنانو سره داسې حرکتونه ستوي، دا کوم چې د نثار چرسي دي او دا څونه چې د عمر دی بیا د هغې مطابق چې د ده کوم حرکتونه دي د ده خلاف بالکل قانوني کاروایي پکار ده او چې وکړی شي او بالکل دله سزا ورکړی شي چې د آینده له بیا داسې غلط کارونه، داسې غیر اخلاقي حرکتونه نه کوي. نو په دې مې سره ملګرو دا ویډیو جوړوله، د یو څو خبرې مې سره وکړې. که زموږ چینل مو خوښ شوی وي نو لایک کوئ، سبسکرایب کوئ. ستاسو به ډېره مهرباني او ستاسو به ډېره مننه. اوس ما له راکړئ اجازت د لوی الله په امان. ملګرو زما چینل سره سبسکرایب کوئ، د بیل آیکن دباو کوئ چې د نوو ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته بر وخت میلاویږي، او که ویډیو مو خوښه شي نو د ملګرو سره یې شیر کوئ.